نن چې کومه زموږ وظیفه ده د وظیفه د حضرت خضر علیه السلام وظیفه ده د دوانو جهانو سردار مبارک نه حضرت خضر علیه السلام دا وظیفه اوریدلې ده زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده ده چې خضر علیه السلام دا ژوندی دی د دې وظیفې فواید دا دي چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان ته د غیب او خزانه ورکي الله پاک به د انسان د مال او دولت نه ډیر زیات مالامال کی دومره مال او دولت به الله پاک د انسان لور کی چې د انسان مو ته حیران نه او ډیر زیات مشهور عالم هغه په دا درود شریف روزانه زر په ویلي نو دومره مال او دولت الله پاک لور کو چې جهان فقیران براتل او د بولا پیسې ورکول هو د سره پیسې نه ختمې دي د ټولنه لوی پیدا غټه پیدا چې د دوانو جهان سردار مبارک دیدار چې کوم دا د انسان دا نصیب شي کو په هوب کې غواړي کو مدینه منوره ته غواړي ان شاء الله عزیز دې وظیفه په برکت باندې الله پاک به زموږ استاد ټول حاجات پوره کړي ټول مسائل مشکلات دا به الله پاک ختم کړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دربکم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجات پوره کړي الله پاک دې زمونږ استاد ټول مسائل مصائب ته ختم کړي نن چې کوم زمونږ وظیفه ده دا حضرت خضر علیه السلام وظیفه ده الفاظ ډیر زیات مختصر دي ولیکن د معنی په لحاظ سره د درود شریف ډیر زیات فواید دي فرمایي چې کوم سړی دا درود وای د انسان مردوانو جهانو سردار غلام مساشي الله پاک بر دین او د دنیا یو سیس کمه به الله پاک د انسان ته نه محسوسي او دا غرنګ الله پاک د انسان ته په ژوند کې سکون ورکي مال او دولت بول الله پاک ورکي د رزق تنګي کو د انسان ته الله پاک د انسان ته رزق ډیر زیات ورکي او دا غرنګي خزانه به الله پاک د غیب نه د کولو کی د دې درود شریف په ویلو باندې د دوانو جهانو سردار د هغه د روزي حاضری نصیب کیږي او کو څوک دا وایي چې خوب کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وینم دا درود شریف دی وایي یو سړی دا سره چې د الله ورکه شوی دا درود مبارک دی شروع کی ان شاء الله عزیز لا رب الله پاک محترم دا وایي دا درود شریف چې کوم صاحب د حضرت خضر علیه السلام اوردل دي دا هغه واقع دا سده چې دغه سړی د الله ورکه شوی نو مهله له حضرت خضر علیه السلام دا ورلې نو دوانه په سورلې باندې ناست دي دا سړی خضر علیه السلام ته وایي چې هغه سړی به خپل تعارف وکړو نو دا وته وي ته د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدلې دي نو خضر علیه السلام ته فرمایل او مار دوانو جهان سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه دا درود مبارک اوریدلې دي او درود شریف سمرا فضایل لی دا ټول ته بیان کړل بیا درې صاحب چې ماته اجازه وکړه چې زستانه دا درود مبارک نقل کم او حلقه ته ویم فرمایي چې کوم سره دا درود وای د زړه به الله پاک کینا بغض غصه حسد دغه رنګ سنت چې خراب عادت دي دا ټول بدل کړي او ها عادت الله پاک د انسان ته فضل کې ورچي دغه رنګ امام ربانی شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه کم ته چې ویل کېږي مجدد البسانی رحمت الله علیه دا وظیفه محترم او دا د هغه ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته پسندیده وظیفه د هغه و هغه به دا وظیفه محترم او خامخا دا کوله فرمایي چې کم سړی د سار د مازن بعد یو پر د وای او په ابو باندې دم کی او دا غرنګ کم ماشومان چې ورانکاری دي په غیبان اوس کی ان شاء الله عزیز دغه ماشومان بعد د مور پلار خبره دا به منی حضرت میاں شیر محمد نقشبندی مجددی رحمت الله علیه هغه بروزانه 500 پیری دا درود شریف دا ویلي 1500 پیری وی دا درود شریف ویلي د دې درود شریف خاص وخت دا دی چې کله تاسو را پاسې تهجد د لپاره او تاسو تهجد کوي اتر کاته به هغه نه بعد 2 رکعات نفل کوي پړمبي رکعات کې 15 پیری سورۃ الاخلاص په دویم رکعت کې 3 پیری سورۃ الاخلاص او به هغه نه بعد په اتحیه باندې کېنی
او 500 پیری دا درود شریف وای. درود شریف دا سره صلی الله علی حبیبه محمد و آله وسلم. صلی الله علی حبیبه محمد و آله وسلم. دا درود شریف دی. دا د هغه نه بعد 500 پیری دا بوي. او به د هغه نه بعد سوال وکي چې ساز څومره حاجات وي څومره مقاصد وي ان شاء الله العزيز الله پاک بساس ټول مقاصد دا پوره کړي. یو سړی و چې دوانو جهان سردار مبارک په خوب کې ولید او ما او ترجو کو د الله رسول زما په کم پلار دی هغه تعالی دل غواړي. دوانو جهان سردار مبارک ته فرمایل چې کم سړی دا درود شریف دا وای نو دې سړی ته وځو خوب کې ورزم زما پلار دریو هفتو د عمل کو او خوب کې د دوانو جهان سردار مبارک دای ولیدو. درود شریف محترم او ډیر زیات ناشنا درود شریف دی چې څومره روحاني څومره جسمانی مرزونه د ټولو پکې علاج داشته دی. یا خور دا سوچ هغه د درود شریف شروع کو فرمای چې کم حاجت او الله پاک له په یو هفته کې دغه حاجت پوره کو. نو کوشش کول پکار د محترم او درود پاک منګه اولولو د غرنګ منګرو سره هم شریک کو. ډیر زیات آسان دي او ډیر زیات بهترین دي. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.